عبدالرحمن جامی صاحب تشریح جامی مصنف رحمت الله علیه چې اوس قبر په هرات کې دی. د دې ډېری واقعات دي د محبت او د عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره محبت او څومره عشق. یو واقعه داسې واقعه راځي چې د اشعار جوړ کړي وه او ډېر په محبت او په عشق کې جوړ کړي وه، ډېر په مینه محبت کې جوړ کړي وه. مینه محبت په دغه ټیم کې چې دا اشعار جوړول او روانېدی مدینې منورې ته محبت او عشق بیخي زیات عروج کړی و. نو چې کله روانېدی او ځان سره وویل چې بس ورورسېدل مدینې منورې ته او چې ورته مې وویل السلام علیک یا رسول الله، چې کله مې سلام ورته وړاندې کړي نو بس دا اشعار به ورته وایم او ډېر په محبت انداز کې روان سوی و. خو چې کله روان سو مدینې منورې په لور، د مدینې منورې په طرف روان سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې والي ته په خوب ورځي او ورته وایي چې داسې شکل او داسې صورت او داسې چهره سړی دی او چې کله مدینې منورې ته داخلېږي نو مې پرېږده جیل ته واچو بندي یې کړه. دا بل ماښام بیا په خوب ورته راځي او ورته وایي چې داسې شکل یې دی او داسې چهره ده او داسې صورت یې دی، وش کوه چې ما ترې را پرېنږدي، چې کله راته او ګیر یې کړه ګرفتار یې کړه ما ته مه را پرېږده. مطلب دا هغه والي څه نفر راټولوي خپل پوج او خپل عسکر او هغه شکل و صورت چهره ورښیي چې دغه شکل و دا رقم سړی دی، یعنی بالفرض لنګوټه وي په سر وي یا سپینه لنګوټه یا داسې جامې دي او داسې ځوان دی او داسې شکل یې دی صورت یې دی چې ګیر مو کوي نو مدینې منورې ته یې مه پرېږداس، ګیر یې کاس. عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه چې کله ورسېږي ډېر په غټ محبت او په عشق وروان دی او په دغه سوچ وروان دی چې بس چې ورسېدلم او سلام مې ورته وکړي بس دا اشعار به ورته وایم. عشق بیخي زیات په عشق کې مستغرق وروان و، هر څه دنیا و هر څه یې شاته غورځولي وه، هېڅ شی یې په یاد نه و، صرف بس دغه یې په یاد و چې ورسېدلم او سلام مې ورته پیش کړي او دغه اشعار به ورته وایم. خو لیکن کله چې مدینې منورې ته ورداخلېږي کړپ فوجیان یې نیسي، پولیس یې نیسي او جیل ته اچوي. جیل ته اچوي چې جیل ته داخل کوي دوی 3 ورځې چې تېرې سوې د چې کوم د محبت انداز و چې کوم محبت کې دی را روان و، کوم عشق کې چې دی را روان و، هغه محبت او عشق کې پاته نه سو. محبت او په عشق کې یو څه لږ کمزورتیا راغله. څو ورځې بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې والي ته ورغی، ورته وویل اوس یې را پرېږده را یې لایه که چې راسي اوس. هغه والي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه وجه وه چې اول وار دې راته وویل چې مې را پرېږده بندي یې که جیل ته واچوه او اوس راته وایه پرېږده چې راسي ماته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا عبدالرحمن جامی دی او دا اشعار جوړ کړي وو او دومره په عشق کې را روان وو، دومره په محبت کې را روان وو، د عشق او د محبت انداز یې بیخي زیات ولړ وو. نو که چیرې ما ته په دغه محبت انداز کې ما ته را رسېدلی وای او ما ته یې ویلي وای چې السلام علیک یا رسول الله، ما به د قبر څخه خپل لاس ورپورته کړی وای او خلکو به ټول لیدلی وای چې ما لاس ورپورته کوي او ما ورته وویل چې وعلیک السلام ورحمت الله وبرکاته. نو په خلکو فتنه جوړه سوې وای نو دوی چې ما ورته وویله چې ګیرې که مې را پرېږده چې هغه محبت انداز یې کم سي. نو یو څو ورځې چې ورباندې تېرې سوې محبت انداز یې کم سو نو دوی چې ما ورته وویل چې اوس یې را پرېږده هغه محبت اوس نسته ورسره. که اوس راته ووایي چې السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه په قبر کې جواب ورکړم د سلام جواب.